السلام علیکم. راځئ ملګرو زه به نن تاسو ته ښیم یو مزرعه. په دې مزرعې کې څه څه لګېدلي؟ په دې مزرعې کې لګولي دي دا مولۍ دي، دا مولۍ دي، عربۍ کې ورته پیجل وایي، او زموږ په ژبه کې ورته په پښتو کې ورته مولۍ وایي. او د هغې نه بعد دا یې لګولي دي څاروو دپاره اگایا. نو دا دې ته وایي باجره، دا یې باجره لګولې ده. او دا ساګ کوم ته د ملحیه ورته وایي. نو چې تاسو ښه پېژنئ چې دا څه شی دی. دا کچې کچې پاڼې دي. ډېر غټ پټی دی. د دې ځای خاوره ډېره طاقتوره ده، خو دلته کې بس صرف د اوبو کمی دی، بارانونه نه کېږي. او دا په ټوبیل باندې به د اوبو ورکوي، لکه د ټوبیلو دا ساګ دي. ټیک ده، دا ساګ دی. دا پکې خربوزې دي، خربوزې کرلي دي. او دې خربوزو سره یو نیم الو دی، الوګانو. یعنې دغه ورته پیپ راوستی دی، اوبه وله ورکوي په دغه پیپ باندې. دې ته جرجیر وایي په عربۍ کې، او موږ ورته په خپله ژبه کې جمامه وایو. دا هغه جمامه دی، په ارامۍ جمامه دی. دا خلک داسې خوري لکه دا پاڼې راجوکې د سلادو په ځای خوري. دا باجره ده، دا یې لګولې د اوښانو او د بیزو لپاره. دلته خلک اوښان او بیزې ساتي. او د دې ځای نوم دی شاقه شمالیه سعودي عربیه. د دې ځای نوم شاقه شمالیه دی. دا هغه باجره ده. دغه نالۍ پکې ایستلي لښتي، دې ورته اوبه ورکوي. په دې کې اخوا نوره سبزي هم ده، باتینګڼ دي پکې. دا هغه جمامه چې ورته وایي، دلته جرجیر وایي. ډېر ښکلي راختلي دي. او دا هغه مولۍ دي، ډېر ښکلي، خو سمې ترخې دي. دا ټینک دی، د اوبو ټینکۍ ده. دې ته 4 موټرې لګېدلې دي، د ځمکې نه اوبه راوباسي، هغه یې ډکوي او دغې پټي ته دې اوبه ورکوي. او دا کسان ناست دي، دا سنبالوي. دا 2 سوډانیان دي، دې دا سنبالوي. دغه ټینکۍ ده، روډ په غاړه دی، روډ دی. دا په دې کې یو سفره ده.